د بینظیر د روپور لپاره چې کله تاسو رجسټریشن وکئ نو یو لیکل تاسو ته راځي. زه په هر یو سکرین شاټ باندې چې تاسو له ویډیو جوړم نو په دې یو باندې مې نه جوړه کړې. نو ځینې کسان چې دی هغه بار بار دا رالیږي نو دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره ده او معلوماتي، ځکه سبا ورځې دا تاسو ته هم راتلی شي، ځکه تاسو دوباره اندراج وکئ او تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه شئ او بیا تاسو د دې لپاره رجسټریشن کوئ نو دغه لیکل چې دي دا به تاسو ته هم راځي. ځینې کسانو ته جانچ پڑتال پکې راځي او ځینې ته یې دا لیکلی دی آپ کا ڈائنمک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے، دا ځینې کسان ته راځي. نو په دې دوه باندې بس کوو، په دې یو باندې خو موږ کړم دی او دوباره به بیا هم کوو. داسې 3-4 میاشتې پس چې دی موږ په ځینې شیانو باندې دوباره ویډیو جوړو، ځکه ځینې کسان د هغې په باره کې چې دی بار بار تپوس کوي. نو ځینې کسانو ته خو راځي جانچ پڑتال. نو جانچ پڑتال باندې خو یو څو ورځې مخکې موږ هم ویډیو کړو خو هغه ځینې کسان نه وکتلي. نو جانچ پڑتال چې کومو کسانو ته راځي نو جانچ پڑتال د دې د وجې نه راځي، ما تاسو ته ویلي چې ستاسو سکور هلته کې په دفتر کې 32 پورې لاړ شي، د 32 نه په کمه باندې. نو تاسو جانچ پڑتال ته چې دی ډایرکټ ور واچئ، جانچ پڑتال ته ور واچئ نو هغه هلته بیا معلومات کوي چې د ده سکور صحیح دی که نه دی صحیح. که ستا دا سکور نه صحیح نو بیا د هغه د دې نه بره کړي او که په دې ځای باندې ولاړ جای په دې ځای باندې پرېږدي او تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل کړي نو په جانچ پڑتال کې چې دی ورځې تېرېږي د هغو سکور چې دی د 32 نه کمی نو هغه جانچ پڑتال چې دی دا کوي، ستاسو کار چې دی دا روان. نو جانچ پڑتال چې کومو کسانو ته لیکلی د هغې خو دغه مطلب دی. خو یو بل ورته هم راغلی دی، نه بل دی چې لکه ځینې کسان ته راځي آپ کا ڈائنمک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے. ښه په اردو کې لیکلي، ښه صفای لیکلي دي، په دې کې تپوس کولو ته چې دی ضرورت هم نشته. خو ځینې کسان چې دی د دې په باره کې هم تپوس کوي چې دی څه لیکلي دي. نو دی دا لیکلي چې کله تاسو هلته رجسټریشن وکړئ د رجسټریشن ته ډائنمک سروے وایي. سروے دی لکه معلومات کوي، رجسټریشن دی د ټول نه، نو دغه ته ډائنمک سروے وایي. نو په هغې کې ستا اندراج وشو چې کله ته رجسټریشن وکړې ستا معلومات لاړ شي نو تا ته چې دلته کې ته اهلیت ګورې نو تا ته دغه لیکلی چې آپ کا ډائنمک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے. اور دې نه وروسته سره بیا موږ نور لیکلو چې آپ کفالت پروګرام کې اهل نہیں ہے. په دې یو ځای کې سره ما دې ویلو په یو څو دغه ویډیوګانو کې ما دغه شانتې ویلو. نو ځینې کسانو چې موږ اوس اهل یو که نه یو تا خو سره لاندې دا نور خبره وکړه چې اهل نہیں ہے. نو دا اهل نہیں ہے هغې کسانو ته لیکلی دی چې کومو کسانو ته په سکرین شاټ باندې راځي کله تاسو هلته کې خپل اهلیت ګورئ او لاندې ورسره دا لیکل راشي چې آپ کفالت پروګرام کې اهل نہیں ہے، یا درته دلته لیکلي چې آپ کفالت پروګرام کې اهل ہے. چې اهل یې درته لیکلی نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. چې دلته کې درته بیا ورسره لاندې لیکلی آپ اهل نہیں ہے نو تا ته به روپۍ نه میلاویږي. او که تا ته ساده خالي دا لیکلی چې آپ کا ډائنمک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے، خالي دا یو فقره لیکلی نو ستا اندراج چې دی دا شوی دی هغو په وس کار کوي. نو د هغې نه وروسته چې بل کله سټیټس راشي نو د هغې نه وروسته به بیا ستا پته لګي چې ته د پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. نو په دغه ټایم کې چې دی هیڅ پته هم نه لګي، خالي ستا ریکارډ چې دی هغو ته لاړو هغو ته دا پته ولګېده چې دا دغه چې دی معلومات چې دی هغه موږ ته راورسېدل، هغه بیا هلته بیا کار کوي. د هغې نه وروسته چې دویم کم سټیټس تاسو راشي نو په هغې کې بیا تاسو ته لیکلي چې یا تاسو اهل یې یا نه یې اهل.